أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين. دې سورت تا سورت الجمعه دا ویل شي او ما رستو تقریبا اتم آیات کې دغه د جمعې متعلق څه حکم راځي داغه ټکی د وجه دغه ټکی پکې خپل را روانم دي د آیات کې نو د ټول سورت تا سورت الجمعه ویل شي. بیا دعوه د سورت ترغیب دا ترغیب دی الی الانفاق فی سبیل الله چې د الله په لار کې به خرج کې دا د دې صورت دعوه ده. مضامین پکې دوه غټ دي، یو د الله رب العزت د وحدانیت درس او دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت چې هغه رښتونی پیغمبر. مخکې سورت کې سورت الصف کې الله رب العزت ذکر کړ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه وسلم. عیسی علیه السلام د خپل قوم ته وی بنی اسرائیل ته وی چې زمانه پس یو پیغمبر راتلونکي دی چې دا غنوم بسیا احمد صلی الله علیه وسلم. بیا دغه پیغمبر راغی نو الله په دې صورت کې وی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. الله وی د مکی معظمه والا کې می پیغمبر پیدا کړه یو ربط او تعلق شي. یو 110 نمبر د صورت دارا نازل شوی دوه رکوګانی دی پکې او یو لسیاتونه دی پکې. اوس به بس اکثریت صورتونه واړی الله دې صحیح ویلو توفیق را نصیب. الله فرمایي یسبحو پاکی بیانوی لله الله رب العزت لرا ما هغسو فی السماواتی چی پا اسمانونو کی دی و ما هغسو فی الارض چی پا ازمکا کی دی الملک دغا اللہ تعالی بادشاہ دی القدوس دیر پاک دی العزیز غالب دی الحکیم او حکمت والا دی. نو دا الله رب العزت د بارا بل ځای کې الله فرمای چې په دې ځمکه باندې داسې سیز نشته چې هغه د الله حمد و ثنا نه وي خو ما تا پې نه پوهېږو. الله وایي تاسو پې نه پوهېږئ. هر یو سیز د الله تسبیح بیانوي، هر یو سیز د الله رب العزت ثنا صفت بیانوي. الله دې موږ لم توفیق راکړي. نو بس تسبیح د الله څه شي ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله دې توفیق راکړي او ډیر زیات ثوابونه دي، ډیر زیات ثوابونه بار بار ویل شي. بیا الله تعالی وی داسې ذات دی چې ډیر زیات پاک دی، یقینا ډیر پاک ذات غلط عقیدې ورپسې نه منسوبي. او دکه رنګه الله تعالی چې دا غالب دی او حکمت والا ذات. نو د حکمت تقاضا یې دا ده چې په عربو کې بیا په مکه معظمه کې په بنو هاشمو کې پیغمبر آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت را پیدا کړي. الله دې موږ په دغه امت کې استقامت دې الله را نصیب کړي. یا الله فرمای والذی دغه الله تعالی هغه ذات دی بعثا چې را لېږلی دی فی الامیین بچا کې په امیینو کې نو الګه څه په امیینو کې یعنی په عربو کې نو الګه امیین عربو ته امیین وی ښه کله ناکله رسول الله صلی الله علیه وسلم ترازی او دلته چاته وی دلته عربو ته چې دا سوی امیین وی. نو الله رب العزت فرمای چې ګوره وی الله هغه ذات چې را لېږلی دی په عربو کې چاله را امی په امیینو کې پیغمبر را لېږلی دی. نو د عربو ته امی ځکه وی لانه لم یکن معه کتاب منزل ځکه چې د دې سره د الله د طرفه یو نازل شوی کتاب دا نو نور هغې کې ډېر پوی خلک په دنیاوي علومو سره خو په دینی علومو سره کې یو کتاب نازل نو. نو د دې وجې ستا دپاره یعنی چا چې دنیاوي علم حاصل کړی وي نو دته ته عالم دا
په حقیقي علومو کې نشي مجازي تور عالم دی مجازي تور عالم دی هو حقیقي عالم به هغه ته ویل شي چې هغه د دین پوهه زده کړي الله دې توفیق راکړي نو دی وجه الله فرمای والذي خدای هغه ذات بعثا چې را لېږلي دي فی الامیین په عربو کې رسولا پیغمبر لرا منهم د دیونا یتلو چې تلاوت کوي علیهم په دیو باندې آیاتونه خپل آیاتونه د الله رب العزت ویزکیهم ویطهرهم او پاکوي دیو لرا عن الخصال الرذیله د خراب او د رذیلو صفاتونه پوهیږي په خبره باندې نو دی خو توجه لګو ساتي ما ته دلته الله یو څو خبر کې بس مختصر ګرمي ډیره نو مختصر خبر ته یو څو کوم دې کني دي کې تفصیل زیات دي ځکه ټول تصوف د دې نه ثابتېږي خو مختصر خبرات کوم لومبانه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہواری و یتلو علیهم آیاته چې دې تلاوت کوي په دې امت باندې څه شي آیاتونه د چا د الله رب العزت د چا آیاتونه د الله رب العزت نو دا تعلیم د لومبانه د امت پریزه بسې چې دی به د الله د کلام پوهه زده کوي د الله کلام به زده کوي عربو چونکې هغه معاشره داسې وه چې هغې به کله څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم به آیات تلاوت کړي نو هغوی به پې اکثر ډایرکټ پوه شو چونکې عربو لسان والو او کله ناکله به پوه نه شو نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر بیان کړ مختلف تفاسیر تیر شوي مخکې خبره تیره شوې نو لومبانې ستا دپاره تعلیم او نصاب څه شي هغه که دا موږ وایو مثال په طور فضایل اعمال دا تبلیغي نصاب دی تبلیغي نصاب د امت دپاره جامع چې دی هغه څه شی دی قرآن پاک دی څه شی دی قرآن پاک دی دې نه به ته خپل روټین برابرې دې نه به ته چې دی به د خپل ذاتي زندگی برابرې معاشي زندگی به برابرې دې نه معاشرتي ژوند برابرې دې سر نه به راکړه ورکړه برابرې نو به ستا لپاره جامع کتاب او د تعلیم کتاب او د پوهې کتاب چې ذمہواري په تا ده چې کم تعلیم چې لازمي دی کم تعلیم چې لازمي دی هغه د څه شي دی د قرآن پاک دی د څه شي دی د قرآن پاک دی دا لازمي دی اوس دنیایي علوم نو دنیایي علوم به طور ضرورت چې ستا څومره ضرورت دی یا د معاشرې څومره ضرورت دی نو حکومت باندې لازمه ده چې بھائی دومره موږ له ډاکټران پکار دي دومره انجینران پکار دي دومره دا دا ځان له باب دی د امام شاه ولی الله رحمه الله په فلسفه کې د حکومتونو ذمہواري چې څومره ډاکټران پکار دي کوشش کوي چې هغه نه ډاکټران نه پیدا کړي څومره وکیلان پکار دي چې د سکولونو نه دونه وکیلان وباسي خو هغه به طور ضرورت دی او لازمي علم چې ستا باندې چې لازمي دی هغه به ته څه زده کې قرآن پاک تعلیم دی لومبانې دا خبره شوه دویم نمبر الله فرمایي ویزکیهم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم